وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم تاسو د اختلاف مطالعه متعلق تپوس کړی دی نو جواب کې ولګ وضاحت وکړو. حقیقت کې درې مسلې دي. اوله دا ده چې اختلاف مطالعه نه څه مراد دی، او دویم دا چې دی له اعتبار شته که نه، او دریمه مسله انتهایی اهمه مسله خلق پکې مبتلا دی، هغه دا چې سعودي عرب کې میش ولیدل شوله، مثلا اعلان وشو نو پاکستان والا خلق وسدیو سره او روجه نیسي، حالانکه پاکستان کې نه د حکومت طرف اعلان شوی نه معتمد عالم اعلان کړی، نو دا به څنګه وي؟ دغه شان افغانستان والے کوي. نو دا مسله هم ده، به انشاءالله اخره کې ذکر کو. هر چې اوله مسله ده نو مطالعه د مطلع جمع د خپل معنی ده د طلوع ځای، یعنی د میش ته راختلو ځای، او دا بدیهی مسله ده چې د هر ملک والا د هر علاقې والا د میش راختلو ټیم چې وخت چې دا د بل ملک نه بدل وي. مثلا پاکستان کې په یو وخت کې میش راخیږي، په افغانستان کې په بل وخت کې، نور ممالکو کې مختلف اوقاتو کې میش راخیږي. دې کې څوک اختلاف نه کوي، دا بدیهی او یقیني خبره ده. دا فقها چې وایي اختلاف مطالعه ولا اعتبار شته یا نشته، د هغې مفهوم دا دی چې یو ملک کې میش ولیدل شي، آیا نورو ممالکو والا به د هغو په لیدلو اعلان کوي ګویا چې هلته میش لیدل شوي که نه به کوي؟ نو څوک وایي چې کوي به، نو دیو تعبیر کوي چې اختلاف د مطالعه ولا اعتبار نشته دی. نو کم فقها چې وایي اختلاف د مطالعه ولا اعتبار نشته، د دیو مقصد دای چې د دنیا په کم ځای کې میش ولیدل شي، ګویا هر ځای کې ولیدل شوله، خو چې د شریعت د قواعد او قوانینو موافق وي. او کم فقها چې وایي اختلاف مطالعه ولا اعتبار شته، نو د هغو مقصد دای چې یو علاقه کې میش ولیدل شوله، دا د نورو علاقو دپاره نه ده کافي، نور علاقو والا نورو ممالکو والا به خپله میش ویني او بیا به د اختر یا د روژې اعلان کوي. بهرحال دویمه مسله چې اختلاف د مطالعه ولا اعتبار شته که نه، نو زمونږ د هر مذهب فقها خپل منځ کې په اختلاف کې دي دې مسله کې، اگر چې جمهور پکې یو طرف کې غیر جمهور بل طرف ته وي، نو دغه شان زمونږ احناف هم دا په اختلاف کې دي. زمونږ د احنافو کم اصل مذهب د ظاهر و روایت متونو نقل کړی د حضرت امام صاحب رحمه الله نه نقل لی، هغه دا ده چې اختلاف د مطالعه ولا اعتبار نشته دی، یعنی چا چې مشرق کې میش ولیدله ګویا مغرب کې لیدل شوي ده، او مغرب والا به ورسره اعلان کوي، او دغه شان د دنیا په هر ګوټ کې به اعلان کیږي. دویم رای علامه زیلعی رحمه الله صاحب د بدایع دغه شان نور محققین ذکر کړي، دا وایي چې نه اختلاف د مطالعه ولا اعتبار شته دی، هر ملک والا هر علاقې والا به خپله میش ویني، بیا به د روژې یا د اختر اعلان کوي. او دریم رای پکې زمونږ د علماء دیوبند یو قسمه تطبیق یې کړی دی، انتهایی مزیدار دی، د عقل او د قواعدو دواړو موافق دی. هغه دا چې کم بلادی قریبه دي، لنډ ملکونه دي، هلته به اختلاف د مطالعه و غیر معتبر وي، یعنی یو ملک والا که میش ولیدله بل ملک والا به هم پې اعلان کوي. او کم چې بلادی بعیده دي، لري لري ملکونه دي، هلته به اختلاف د مطالعه ولا اعتبار وي، هر ملک والا به خپله میش ویني او بیا به روژې د اختر اعلان کوي، یو ملک والا به د بل ملک په لیدلو باندې اعلان نه کوي، نه د روژې نه د اختر. بیا دې کې مختلف رای دي چې بلاد قریبه به کم وي، بعیده به کم وي، او نو دې کې چې کوم راجح رای ده او اعتراضاتو نه تقریبا پاکه ده، مفتی شفیع صاحب رحمه الله جواهر الفقه کې ذکر کړی، هغه دا چې کم دو ملکونه چې بل ته دومره نږدې دي لکه پاکستان او افغانستان شو، چې یو ملک والا چې میش ویني او بل ملک والا د هغو په لیدلو اعلان وکړي، او د دې په وجه د هغو میش د 28 یا د یو کم 10 نه ګرځي، بس تا به بلاد قریبه وي. پاکستان کې چې میش ولیدل شي، نو افغانستان والا چې د دیو په لیدلو اعلان وکړي یا برعکس، نو د دیو میش نه د 28 ګرځي او نه د یو 10 ګرځي، بس تا بلادي قریبه دي. او کم ملکونه چې یو بل نه دومره لري دي چې یو ملک والا میش ویني
او بل ملک والا د هغو په لیدلو اعلان کوي د هغو میش یا د 23 ګرځي یا د 1 ګرځي، بس دا به بلادي بعیدی او دیو له به حکم دی چې تاسو خپل میش وینئ او به اعلان کوئ د دغه لرې ملک په لیدلو باندې به تاسو اکتفا نه کوئ. دریمه مسله کومه چې اهمه مسله ده هغه دا ده چې اوس سعودي عرب کې مثلا میش ولیدل شول، اعلان وشولو، اوس د دنیا په نورو ممالکو کې مسلمانان راپاڅېږي، پاکستان کې، افغانستان کې، او د هغو سره روژه کوي، حالانکه د هغو خپل ملک کې د کمیټۍ طرف اعلان نه شوی، د یو معتبر عالم د طرف اعلان نه شوی، او هغو صرف د دې په وجه روژه نیسي چې بس سعودي عرب کې روژه ده. اوس د دې مسلې څه حکم دی؟ نو زموږ د فقهاو هیڅ اختلاف نشته دی، د ټولو اتفاق دی چې بھئی دا غلطه کوي، دا صحیح نه کوي. زموږ فقهاو ذکر کړي دي چې یو علاقه کې میش ولیدل شوله، یو ملک کې میش ولیدل شوله، هلته اعلان وشو، نو د دغه ملک چې کم ماتحت خلق دی، کم چې د هغو د ولایت او د قانون د لاندې خلق دی، په هغو خو به لازمه ده چې هغو اعلان د روژې وکړو، بس به روژې نیسي دغه خلق، اعلان یې د اختر وکړو، دغه خلق به اختر کوي. خو د دغه ملک د ولایت نه چې کم بار خلق دی، یعنی د بار بل ملک والا خلق دی، مثلا پاکستان والا دی، افغانستان والا دی، هغو باندې دغه حکم نه لاګو کیږي چې اوس دی هغو هم روژه نیسي ځان نه او یا دی اختر کوي. بهرحال که سعودي عرب کې میش ولیدل شي، اعلان وشي، نو بس سعودي عرب والا خلکو باندې ټیک ده د روژې اعلان وشو، روژې نیول لازم دي. خو دا اعلان پاکستان والو د پاره یا دا اعلان د افغانستان والو د پاره یا نور مسلمانانو د پاره نه دی معتبر. په دې د ټولو فقهاو اتفاق دی چې بالکل والله جایز هم نه ده چې د خپل ملک اعلان پریدي، د خپل معتمد عالم اعلان ته نه ګوري او د بل ملک په اعلان باندې روژه اختر کوي. په دې باندې ټول اتفاق دی. یعنی اصل حکم دا دی چې څوک په کوم ځای کې اوسیږي، د دغه ملک والا کومه کمیټي ده هغې اعلان وکړلو د روژې یا د اختر، یا دغه علاقه کې کوم معتمد عالم دی، کومه معتمده مدرسه ده هغې اعلان وکړلو، بس دا به روژه اختر کوي. نو کنی ملک والا اعلان کړی دی، نه معتمد عالم معتمد مدرسې اعلان کړی دی، او صرف دا چې بل ملک سعودي عرب کې اعلان شوی موږ روژه نیسو یا اختر کوو، دا بالکل خطا کوي. په دې باندې د ټولو فقهاو اتفاق دی. بیا الفاظ دیگر دوه مسلې بیلې بیلې دي. یو مسله دا ده چې سعودي عرب کې میش ولیدل شوله، هغو اعلان وکړلو، پاکستان والا یا افغانستان والا د هغو په لیدلو باندې اعلان کوي، دا بیله مسله ده، او دا د اختلاف مطالعو سره اعتبار شته کنه، هغې سره تعلق ساتي، مخکې ذکر شوله. بله دا ده چې سعودي عرب کې میش ولیدل شوله، هغو اعلان وکړلو د روژې، پاکستان کې یا افغانستان کې اعلان نه دی شوی، نه معتبر عالم کړی، نه کمیټۍ کړی دی، او اوس دیو راپاڅېږي د سعودي عرب سره روژه نیسي، اختر کوي. ټولو فقهاو اتفاق دی چې دا غلطه کوي، دا صحیح نه کوي. لکه زموږ فتوا غیاثیه کې نقل لی، دغه شان فتاوی تتارخانیه کې سئله شیخ الاسلام ابو الحسن، د شیخ الاسلام ابو الحسن نه تپوس وشولو عن قاض قضا برؤیة هلال رمضان بشهادة شاهدين عند الاشتباه في مصر هل يظهر حكمه في حق مصر آخر؟ فقال ورته جواب کې وی لا. خلاصه دا چې یو علاقه کې میش ولیدل شوله، علاقې والا ملک والا اعلان وکړلو د روژې یا د اختر، نو بل علاقې والا بل ملک والا د پاره به څه حکم وي، هغو به هم په دې عمل کوي. نو ورته جواب کې وی لا لانه لیس تبعا له، وی وجه دا نه د دې دویم ملک والا د دویم علاقې والا د هغو تابع خو نه دي، هغو به د خپله میشیني یا خپله میش لیدل نه، بلکې که د هغو د میش په لیدلو اعلان کوي او که خپل میش ویني اعلان کوي، خو بهرحال د هر علاقې والا به خپل کمیټي یا معتمد عالم اعلان کوي، به خلک روژې نیسي. لنډه دا ده دا دوه مسلې بیلې بیلې دي. یو د یو ملک والا په لیدلو باندې اعلان کول دي، یو د یو ملک والا په لیدلو باندې بغیر د اعلان روژه نیول دي. نو دا دویمه مسله دې کې زموږ خلک مبتلا دي او دا ښه نه کوي، تر څو چې پاکستان کې یا افغانستان کې یعنی هر ملک د دغه ملک کمیټي اعلان نه کړي،
کم چې رؤیت هلال والا کمیټي یا یو معتمد عالم معتمد مدرسې اعلان نه کړي نو د بل ملک والا په اعلان باندې به موږ نه روجه کوو نه باختر کوو او که داسې کوو خطا به کوو.